أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. محترم و عزتمند اوریدونکو، د انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې من قصص القرآن د انبیاء علیهم الصلاة والسلام انقلابي معرکې بیان کړې. د دغې ټولو تعلق د انقلاب محمد رسول الله سره دی. په منصب د رسالت او نبوت کې ټول انبیاء کرام هغه یو شان دي، خو منهاج النبوه هغه مختلف دی. د هر نبی د دور معروضي حالات هغه مختلف دي، خو شریعت ورته یو شان ورکړی شوی دی، وحی ورته یو شان کړی شوی ده. لکه رب کریم فرمایي: انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. نو دغه رنګې وحی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم کړی شوی ده، کوم چې نوح علیه الصلاة والسلام ته او د هغه نه وروستو نور انبیا علیهم الصلاة والسلام ته کړی شوی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې دنیا ته کافة للناس الله رب کریم مبعوث کړی، او انبیای سابقه مختلفو علاقو او قبایلو ته، مختلفو قومونو ته د هغو بعثت کړی شوی دی. لکه رب کریم فرمایي: والتین والزیتون وطور سینین. د دغه انځرو علاقه او د خونانو د علاقه دا ګواه دي په دې باندې چې دلته ډېر انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام الله رب کریم مبعوث کړي دي. او دارنګې د طور سینا نه موسی علیه الصلاة والسلام الله رب کریم مصر ته د فرعون طرف ته مبعوث کړی. نو هم په دغه طریقه باندې موږ ستا بعثت کړی دی په بلد امین کې د مکې په ښار کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سلسله الذهب اخیری کړی ده. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب کریم په مستقلو اقدارو قوانینو ضوابطو سره پوره دنیا ته انس او جن ته تر د قیامت پورې الله رب کریم مبعوث کا. نو ذکر رب العالمین فرمای: وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا. نو پوره دنیا انس او جن لپاره الله رب کریم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. نو رسول الله خاتم النبیین دی او د پوره دنیا دپاره الله رب کریم مبعوث کړی تر د قیامت پورې. نو د رسول الله نبوت نه دی ختم، ختم نبوت زنده‌باد. په دې باندې مستقله خبره من کړې ده چې دا د شیعو د عبدالله ابن سبا دا د دې دپاره یوه قاعده جوړه کړه چې مطلع امامت مقطع نبوت، د کوم وخت نه چې امامت شروع شو د نبوت انقطاع وشه، نبوت ختم شه، دفن شه. نو دا د هغو عقیده ده. په دغه رو سره دوی وله دا یو قاعده جوړه کړې چې یو ولی چې دی دا د هزارو انبیاو نه اوچت دی، او تو لهذا چې کله ولی نو د نبی ضرورت نشته، د نبی د نبوت ضرورت نشته. نو نبوت د نبی سره هی ختم شوی دی. نو هغو دا اصطلاح جوړه کړه چې ختم نبوت زنده‌باد. نو محترمو په دې مستقل دوه بیانونه شوي دي. تو لهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انس او جن دپاره د پوره دنیا دپاره الله رب کریم د مستقلو اقدارو قوانینو ضوابطو سره مبعوث که. نو د رسول الله نبوت هغه د قیامت پورې جاری او ساری دی. نو محترمو کمې ګستاخۍ چې د انبیای سابقه وکړی شوي وي، نو هغه ټولې ګستاخۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی شوي دي. څومره تکلیفونه چې انبیای سابقه ورته ورکړی شوي، نو د هغې نه دوګنه د هغې نه زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوي دي. مخکې د هغې ذکر را روان دی. کله ورته مجنون ویل، کله ورته ساحر ویل، کله ورته شاعر ویل، کله ورته مسحور ویل. نو مختلف قسم ته دا ګستاخۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کړی شوی، سره د جسمانی او د ذهني او دارنګې نفسانی مختلف قسم ته تکالیف هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوي دي، کوم چې انبیای سابقه ورته ورکړی شوي، خو د هغې نه زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوي. نو محترمو د هر نبی د دور معروضي حالات هغه موږ بیان کړي. منهاج النبوه. نو د رسول الله بعثت چې د ټولې دنیا دپاره، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې پوره دنیا د کفر په تورو تیارو او په جهالت کې پرته وه. نو محترمو خاص هغه ځای په کوم ځای کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت کېده هغه مرکز د جهالت او د کفر اډه ګرځېدلې وه، چې هغه مرکز د مسلمانانو بیا وروستو وګرځېد.
او اول هم مرکز د مسلمانانو دی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه. نو د مکې دغه شهر دغه بیت الله دا بتخانه ګرځېدلې وه. نو محترم مختصر شانی نقشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انقلاب منګه هغه پیش کو. تفصیلا هغه په یو پیره باندې نه بیانېږي ځکه پوره قرآن کریم هغه د رسول الله په انقلاب باندې مبني دی. ځکه څنګه دا خبره موږ وکړه چې دا قصص الانبیا چې څومره دي د دې تعلق د انقلاب محمد رسول الله سره دی. نو محترمو مختصر شان د سرزمین عرب خبره و په دې پسې بیا د نور دنیا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انقلاب خبره هغه به کو مختصر شان. نو عزیزانو په سرزمین عرب باندې مستقله بادشاهي نه وه بلکې د صوبو په شکل کې د دغه قومونو خپل خپل مشران چې کوم هغه به حاکمانو. لږ خلک هغه مستقل پاتې کېدونکي او په کلو بستو کې زیاده تر عرب چې نو دیو خانه بدو شو د وجې د ذریعه اشیا د قلت نه. ځکه چې د اشیایي ضرورت د هغې غټ قلت و، ځمکه زرخیزه نه وه، قدرتي معدنیات په دې کې نه و، او دارنګې اوبه په دې کې نه وې، او څه سرمایه د دې سره نه وه. نو د دې وجې نه به دې زیات تر چې کوم دی په سفر وکړو، او د دې سفرو په وجه باندې په دې کې انتهایی جفاکشي پیدا شوې وه، سختی پکې پیدا شوې وه، جسماني طور هم او دارنګې مزاجونه هم د دې انتهایی سخت شوي وو. تو لحاظه نه د بار قومونو د دې طرف ته څه توجه ورکوله، ځکه چې په دې کې خو د سیر و سیاحت دپاره هم څه انټرست نه و د چا، او نه دارنګې د تجارت دپاره پکې داسې څه سورسز و چې د تجار خلک دې طرف ته متوجه شوی وي. او دارنګې یو فاتح قوم هغه هم په سرزمین عرب باندې حملور شوی نه دی، ځکه چې لق دق صحرا دا شګي دي، دغه خپل خلک چې کوم دی هغه د اشیایي ذریعه نه محرومه دی. نو خارجي قومونو په دې باندې حمله سله کوله، او نه دوی په خارجي ملکونو باندې حملې کړي دي، نو نه دوی بل یو ملک غلام ګرځولی دی، نه نورو ملکونو دوی غلامان ګرځولی دي. نو محترمو په دې کې د دې زیات فرصت او د بېروزګارۍ د وجې نه مختلف قسم ته بیډ کرکټر غلط صفات هغو چې کوم دی جنم وکړه، او دې د بربادۍ هغه انتها ته ورسېدل. نو د دې زیات فرصت او د ناستې په وجه چې کار روزګار نشته، نو په دې کې فخر او مفاخرت تکبر پیدا شوي چې دوی به په خپلو اباو اجدادو باندې فخر کو. لکه تاسو په دې باندې لږ ښه غور کوئ، نو دا ټول لکه چې کوم په دې مشرکین مکه کې وو دا ټول صفات نن په دغه مسلمانانو کې پراته دي. فخر مفاخره کول په خپل قومیت باندې، په خپل اباو اجدادو باندې، او دارنګې دی کې چې کوم دی د شعر و شاعرۍ دا خبره انتهایی عروج ته رسېدلې وه. دا خو یو طرف ته د رب العالمین فیصله دا وه چې د عربۍ ژبې له ترقي ورکوله، دی مضبوطوله د دې دپاره چې په دې کې نزول د قرآن. نو یو طرف ته خو بنو اسماعیل په دغې باندې نښتي وو، خو دی بیا په دې شعر و شاعرۍ کې ډېر اډوانس لاړه، مجلس به منعقد کېدلې او په هغې کې به شعر و شاعري کېدله. نو د دغې په وجه باندې دی بیا عشق بازۍ ته هم لاړه په دې شعر و شاعرۍ سره، او چې څوک به عاشق نه و هغه ته به یې لعن طعن وي، هغه ته به یې بزدل او بېغیرته کمینه وي، چې چا به عشق نه و کړی، چا څوک به په ښځه باندې مین شوی نه و، لکه اعشق من بني عذره، دا یو مشهوره معقوله ده په دې کې. نو محترمو د دغې فرصت او د ناستې په وجه خانه جنګي په دې کې وه، نو په آپس کې به دیو لړاوېدل، خبره به معلومه نه وه چې په څه باندې جنګ ونښت، او په اختتام باندې به دا پته نه لګېده چې په څه باندې نښتې او په څه باندې ختم شه. دا به په سوونو کالو باندې دا جنګونه هغه به د دې مستقل شروع، او په دې کې د دین او د مذهب نومي شی هېڅ نه و. د رب العالمین د خالقیت نه پکې هم څه قبیلې هغه منکرې وې، زیات تر خلک د الله د خالق مالک رازق د دې خو منکر نه و، خو د دې باوجود ویعبدون من دون الله، د الله نه ما سوا به د دې نورو بوتانو او د دې نورو چیزونو هغه عبادت کو. لکه د ټولو نه اول 400 قبل د رسول الله نه هبل نومي بوت دا د بیت الله په چت باندې ښودی شوی دی. د دې نه وروستو بیا د اعصاف او د نایله وغیره، بیا دارنګې ود سوا یعوق او نصر، دا چې کوم پخواني بوتانو د نوح علیه السلام د وخته، نو دغه بوتان هم دي چې کوم دی دلته جوړ کړي بیا یې ایښودلي دي. بیا دارنګې د لات منات عزا وغیره بیا مختلف په نورو نومونو باندې دا بوتان دی ایښودلي، د ابراهیم علیه السلام، د اسماعیل علیه السلام، عیسی علیه السلام، مریم علیه السلام، د دې دا تصویرانې هم په دې بیت الله کې ځوړند کړو، او د دې پوجا او عبادت به یې کو. د دې سره سره دوی چې به قرباني کړو دا وینې به یې په دې بوتانو تویولې. د دې نه علاوه دوی به ستاره پرستي هم په دې کې وه، د ستورو عبادت به یې کو، خو محبوب عبادت هغه د دې د سپوږمۍ و، او سپوږمۍ چې ده نو دا د دې محبوب معبود دی چې کوم دی هغه ګڼه، د دې عبادت به محبوب ګڼه. تو لہذا رب کریم چې بیا کله وفرمیل چې اقتربت الساعة وانشق القمر، دا د انقلاب ګړۍ هغه رانږدې شوه، او دا سپوږمۍ هغه ماته شوه،
د دې دغه بوت هغه مات کړی شو، دا بیا د دې قومي نشان ګرځېدلی و دا سپوږمۍ. نو دا رب العالمین دغلته ذکر کړ چې دا بیا منګه مات کړه او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبضه کې راغی دا عرب. لکه وروستو د ایران په باره کې بیا راځي چې هغه د نور عبادت کو، نو الله رب کریم فرمایي وجمع الشمس والقمر. دې کې اشاره هم دغه ده چې دا حکومت هم الله رب کریم رسول الله د حکومت د لاندې راوست او ایران هم الله رب کریم د رسول الله د قبضې د لاندې راوست، د مسلمانانو د قبضې د لاندې راوست. نو کله چې یو قوم وزګار شي نو په دې کې دا تعویزماران، دا کوټګر، پالګري وغیره نجومیان دا ډیر زیاتیږي. نو په دغه عربو کې خاص کر په مکه کې مختلفو نمونو باندې غټ غټ هغه دارنګې پیران او دا تعویزماران، دا کوټګر، دا نجومیان دا ډیر شوي. دارنګې په دې کې د ماتم رسمونه چې ښځې به یې راجمع کولې، هغو به خپل سرونه شلول، ګریوانونه به یې څیرول، بیا به دې لپاره وروستو چې کوم دی باقاعده د خوراک پروګرام کېده، دوی به د دغه مړي صفتونه کول او ژړل به یې چغې به یې والې. توهم پرستي به کې انتها ته رسېدلې وه چې پیریان زموږ د ښځو سره میلاویږي او د هغې نه هم چې کوم دی بچي پیدا کېږي. دا جرهم نومې سړی چې دی دا چې اوس کومه قبیله په مکه باندې وه د هغو په وخت کې دوی وایي دا د یوې فرشتې او د یوې زنانه د میلاپ نه چې کوم دی دا جرهم سړی دا پیدا شوی دی. نو محترمو دوی وایي چې یاره د دې پیریانو دا ښځې زموږ په نارینهو هم مینېږي او د هغو سره عشقبازي او لکه مطلب دا دی چې میلاپ کېږي د هغې نه چې کوم دی هم بچي پیدا کېږي. وایي دا پیریان هم په دې انسانانو باندې راځي. نو تاسو سوچ کوئ دا ټولې خبرې که دا تعویزونه شو، که دا پیریان شو، که وغیره دا چې څومره خبرې دي، دا خانه جنګي شوه، دا فخر شو، دا تکبر شو، دا ټول نن په دغه مسلمانانو کې موجود دي. نو محترمو د 1000 سال نه دا خبرې را روانې وي د رسول الله د بعثته پورې. د دې سره پخوا کې بل ایران دی. ایران د دوو خدایانو منونکي یو اهرمن بل یزدان، لکه من و یزدان چې د دې وایي، یو د خیر خدا بل د شر خدا. او د دې سره سره دیو چې کوم دی آتش پرستو د ستورو عبادت به کو او د نور عبادت د دې محبوب عبادت او نور چې دی دا د دې محبوب معبودو. تو لهذا رب کریم چې بیا وفرمایل چې وجمع الشمس والقمر لکه څنګه چې مخکې بیان شو. په دې پسې بیا چې کوم دی روم او یونان چې دا خو په څه وخت کې د علم او د حکمت مرکز و. دلته کې سقراط، بوقراط، افلاطون، ارسطو وغیره دا غټ غټ خلک پیدا شوي. دلته د منطق او د فلسفې وغیره چې څومره علومو ریاضي وغیره د دې دا مرکز و. خو رفته رفته په دې خلکو کې جهالت راته، نو هغه جهالت خپل انتها ته ورسید چې دوی به بیا دا کمزوري خلک خرڅو او بیا یها تک چې خپل بچي به خرڅول. د زناو دپاره دوی چې کوم دی خپل قوانین جوړ کړه، زناو طرف ته لارې کوله وکړې، دغې له فروغ ورکړه، بېحیایي عامه شوه، د انسانانو توهین هغه چې کوم دی شروع شه. نو مختلف قسم ته شرکیات بدعیات پیدا شو. دې کې چې کوم دی ښځې راهبې پیدا شوې، راهبان پیدا شو، ځکه د راهبانو قدر او د کوم شي چې قدر په معاشره کې نو خلک هغه طرف ته توجه ورکوي. لکه نن دور کې تاسو وګورئ نو هر سړی د مولاتوب په چکر کې دی، هر سړی مولا دی ځکه چې عوام مولا ته په دروند نظر باندې ګوري. خو هغو بیا چې کوم مذهب او کوم نظام لاګو کو دغه راهبانو ښځو دی نارینهو راهبانو د زناو دپاره دي چې کوم قوانین جوړ کړه وغیره، نو هغه بیا انتهایي شرم دی. نو محترمو بل طرف ته بیا چې کوم دی هغه مصر دی. نو په مصر کې دا چې څومره صفات په ایران او روم کې، نو دا د دې نه په ابتر حالات کې په مصر کې موجودو. ځکه چې مصر چې دی دا یو زرخیزه ځمکه ده، نو په دې باندې خارجي فاتح قومونه هغه قبضه کړې ده. نو د هغو هغه رسم رسومات او د هغو سره د دې هغه معاشرت خلط ملط شوی. نو په دې کې د هغو هغه صفات هم ننوتي. لکه په عربو باندې خو چې حمله نه وکړې، دوی د غیرو د معاشرت نه بالکل بېخبر و، د دنیا د ترقۍ نه ناخبر و. دوی ته هېڅ قسم ته معلومات د دنیا نه و، نه د بار قومونو نه څه اثر اخیستی و په نسبت د مصر باندې. خو په مصر کې دا زنا چې و نو دا بیا د دې نورو نه په ابتر حالات کې و. زیات تر چې کوم دی د بېحیایۍ طرف ته دوی دا قوانین جوړ کړي. بل طرف ته هندوستان چې په هندوستان کې خو دا ټول جرایم خو دوی به هر څه ته په څلوري کېده، ونې بوټي اوبه ووره، یها تک چې د ذکر او د فرج به دوی عبادت کو، دا هم د دې هغه معبودانو. په کم وخت کې چې دا رامچندر او ګوتم بوته د دې دا خبره کله په زوال شوه، دا نور هندوان پکې راوچت شو. نو مختلف قسم ته هغه د انسانیت مکمل خاتمه شوې وه د ځمکې نه، توره تیاره وه. دارنګې په چین کې بت پرستي وغیره چې څومره جرایم هلته هم موجودو. نو کله چې شپه تکه توره تیاره شي نو سبایي رڼا هغه لګېدونکي هغه رانږدې شوی. نو په دغه وخت کې د رسول الله بعثت کېده چې په کم وخت کې ټوله دنیا د جهالت آخري انتها ته رسېدلې وه، د کفر تورې تیارې وې. نو الله رب کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت دپاره د مکې شهر هغه متعین کړه. په څه وجه باندې عرب رب العالمین د رسول الله د بعثت دپاره متعین کړه؟ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د هغه قیامته پورې
دا نبی دی د ټولې دنیا دپاره، نو بیا د عربو تعین ولې وکړی شو؟ نو که دا په بل ځای کې شوی وی نو بیا به هم دغه سوال و. دا د دې سوال داسې یو مستقل جواب نه، خو د څه خبرې چې دي هغه ډېرې اهمې دي، نو په هغې باندې غور وکړئ چې یو خو د ځمکې په سر باندې نن هم عربي هغه یو مضبوطه ژبه ده چې د دې روټس شته دی، د دې ذیل او د دې منبع او سرچشمه شته دی، لکه موږ چې ورته مصادر وایو، لغوي تحقیق وغیره. نو د بله ژبه هغه داسې مانع جامع مستقله ژبه نه ده لکه څنګه چې عربي ده نن هم، او په هغه وخت کې هم د ځمکې په سر بله ژبه داسې نه وه چې هغه دې په فصاحت او بلاغت کې خپل اعلی انتها ته رسېدلی وی، نو هغه صرف عربي وه چې رب العالمین په بنو اسماعیل رامخته کړي او دې له یو غټه ترقي ورکړه د ځمکې په سر، نور انسانانو ته به دې سوي عجم به یې ورته وي. نو په فصاحت او بلاغت کې دوی یو حد ته رسېدلي لکه واړه واړه بچي به خو داسې فصیح او بلیغ به. تو لہذا د یو خبره خو دا، دویمه خبره ده چې دا قوم نه په چا باندې حمله ور شوی نه په دې باندې چا حمله کړې وه، نو که په بل قوم کې په بل ملک کې د رسول الله بعثت کې دی نو بیا به د هغې نه بل تاثر ته چې یاره دې قوم خو په دغه وخت کې موږ مغلوب کړی دوی خپله بدل اخلي وغیره وغیره. تو لہذا په دغه وجوهاتو باندې د عربو تعین الله رب کریم وکړه. اوس د عربو په دغه وخت کې کم قومونه نو اولنې خلک چې کوم تېروتې دی هغه عربي بایده دي لکه عاد سمود او دارنګې عمالقه جرهم، دا اولنې قومونه په دې باندې تېروتې دي په عربو باندې. د دې نه وروستو بیا عربي عاربه کوم چې اصل عرب ګڼلی شي نو د دې دوران نه هغې د یعرب بن قحطان نو بیا د چې کوم دی دې خواره شو، دې دا قبایل په عربو باندې او دغه قبایل چې هغه ختم کړی شو. دې د دغه عربي بایده نه د عربي عاربه چې کوم دی عربي زده کړه. په دې منځ کې عربي مستعربه ابراهیم علیه السلام چې کله اسماعیل علیه السلام په مکه کې پرېښودو نو دې چې دغلته لوی شه نو د دغه جرهم قبیلې نه د عربي زده کړه. دې بنو عدنان ته بیا عربي مستعربه وي، یعنی مخلوط عربه چې دا د بار نه راغلي دا اوریجنل عرب نه دي. نو محترمو دی چې کوم دی د بنو اسماعیل د اسماعیل علیه السلام 12 زامنو شو، اولنۍ ښځه هغې طلاقه کړي، دویمه ښځه چې د جرهم قبیلې نه وه نو د دې نه 12 بچي وشو. دا نور قبایل ټول خواره شو په عربو باندې. دوه قبیلې په دې کې ډېرې مشهورې وې، یوه ربیعه بله مضر. خو په مضر قبایلو کې بیا یوه قبیله کنانه د هغې کې یو سړی چې هغه فهر بن مالک په قریش باندې مشهور دی. د دې قریش دغه قبیله دا په مکه شهر باندې پاتې شوه. د دې قریش په دې خاندان کې یو کس چې هغه عبد مناف دی، په عبد مناف دی په اصل کې خو بیا په مناف باندې مشهور شوی. نو د دې عبد مناف بیا 4 زامن دي، عبدالشمس، نوفل، مطلب او دارنګې هاشم. نو عبدالشمس دی بیا حاکمو په دغه خپل وخت کې، نو د په خپل ځای باندې مشر که هاشم خپل کشر روره. نو هاشم چې کوم دی وفات شو او د هاشم زوی شیبه چې دی په مدینه کې، مطلب د هاشم په ځای باندې حاکم جوړ شو. نو کله چې حاکم مطلب جوړ شو، مطلب لاړ خپل ورواره شیبه یې راوستو مکې ته، نو خلکو د عبدالمطلب وي، اصل نوم د هغه شیبه دی. نو مطلب خو د دې خلک منع کول چې دا زما ورواره دی، دا زما غلام نه دی، خو تو لہذا خلکو مشهور که په عبدالمطلب باندې. نو بیا د عبدالمطلب 9 زامن دي چې په هغې کې حمزه عباس دی ایمان راوړی دی، او یو زوی د دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار دی عبدالله چې نکاح د هغه د امنه بنت وهب سره شوی دی، او دی په سفر تجارت باندې شام ته تللی، دی بیمار شه، په واپسۍ کې به مدینه کې د خپلوانو کره پاتې شه. عبدالمطلب پسې خپل زوی حارث راولېږه، خو د هغه د ملاقات نه مخکې دی وفات شوی او د مدینې والو دی سپارلی. تو لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د امنه په خېټه باندې چې پلار عبدالله وفات شو. 52-56 دن د عام الفیل نرستو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو. وروزی صوبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پی ورکړه. وروزی رستو د بنو سعد قبیله حلیمة السعدیه رضی الله عنها دا راله او رسول الله د ځان سره بوت. 4 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم رو، بیا 4 کاله پس چې راوس 2 کاله د خپل مور امینه بیبي سره. امینه بیبي د خپلوانو کره مدینې ته راله، یوه میاشت تېره کړه، په واپسۍ کې د ابوا په مقام باندې امینه وفات شوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم کفالت ذمہ داری چې کوم د عبدالمطلب واغسته. 2 کاله وروسته چې کله د رسول الله عمر 8 کاله شو، عبدالمطلب وفات شو. خو عبدالمطلب د خپل وفات نه مخکې ابو طالب ته تاکیدن دا حکم کړو او دی ورته ویلي چې د رسول الله خاطر او لحاظ ملاحظه به زیات کوي. نو ابو طالب د خپلو بچو نه زیات چې کوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال خاطر کو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د 12 کالو شو
نو د ابو طالب سره اولنی سفر د تجارت باندې لاړو چې د خپو ابو طالب خو دې نه بوته خو هغه سفر لنډ شو ځکه د غزیر راهبانو مختلف قسم ته پیشنګویان د رسول الله په شان کې وکړي چې دا نبی آخر الزمان دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د تجارت پیشاغه خو خکړه شو یها تک چې د 25 سال شو او د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره واده هم وشو په دې منځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مکې دغه جاهلانو خلکونه د امین او د صادق القابات هغه واغستل یو انګریز ښځه هغه وی چې د محمد صلی الله علیه وسلم د بهادری د شجاعت او دغه د حقانیت او د نبوت د غټ نښه ده چې په یو جاهله معاشره کې هغه جاهلانو دې ته چې کوم دی د امین او د صادق لقب ورکړی دی د ځان ته دا نوم نه دی ورکړی لکه نن چې خلک د ځان سره اولني د نومونه ډېر شي القابات ولیکي وروسته ولیکي د خپل شهرت او د تعارف دپاره رسول الله داسې نه وکړی نه تر دې د خپل خاندان دا نومونه ورکړو بلکې عام قریشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې د امانتدارو د انتهایي رښتینی دشمنانو د دشمنۍ نه وروسته هم د رسول الله سره خپل امانتونه هغه یې ښودل نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عامو خلکو دا صادق او امین دا القابات ورکړو دا خطابات یې ورته ورکړو دا ډېره اهمه خبره ده په دې وروسته بیا خبره کېږي نو محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین دغه پرورش کو په داسې انداز باندې چې د به د یتیمانو د بېبسو د بېدسو د بېکسو د بېاسریو خلکو د آسره جوړې ده د هغو به چې کوم دی خیال و خاطر مدار کو خو چې کله د 32-33 کالو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د توجه الی الله نور هم زیاته شوه د خلوت پسندي چې کوم دی هغه زیاته کړه او دې چې کوم دی به ځان له ګوشه نشین شو او د الله په دې کائنات کې به غور او فکر او تدبر کو څنګه چې ابراهیم علیه السلام د حق متلاشي او په دې کائنات کې غور او فکر تدبر کو رب العالمین ورته وحی وکړه او نبوت ورته ورکړه نو دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هم په دې کائنات کې په تدبر غور او فکر باندې او د حق متلاشي یها تک چې د 40 سالو شو او رب العالمین وحی ورته راولېږله او نبوت ورته ورکړه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت ورکړل شو د ټولو نه اول د دعوت په خپل کور کې خدیجه الکبرى ایمان راوړ علي رضی الله تعالی عنه او دارنګې زید بن حارث رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی ایمان راوړ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د رب العالمین د طرف حکم راځي فاصدع بما تؤمر تو کل کے بیان کیا کرو جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے وانذر عشیرتک الاقربین نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوه صفا باندې دا قریش راجمع کړل وته دغه خبرې مخکې وکړې وروسته ورته بیا فرمایي چې د الله عذاب راتلونکی دی که زه تاسو ته ویم چې د دې غر ناخوا دشمن په تاسو حمله ورکېږي نو آیا تاسو به زما په خبره باندې یقین کوئ دوی ټولو په یو اواز باندې وی چې او بالکل ته صادق او امینې خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید او د رسالت آواز وکړه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله لمبې دی دا انتهایی شاق لګي د هر وخت په مشرکانو باندې الا الله باندې دومره بیا جګړه نشته خو په لا اله باندې جګړه ده نن چې تاسو وګورئ دغه د مسلمانانو دا خطیبان چې دي نو دی به په دې شرک و بدعات او رسوماتو باندې کټ نه وهي دی به انتهایی په نرمه لهجه کې د هغه مثبت خبره کوي خو دا منفي اول به لا اله نه ذکر کوي بلکې ټوله خبره به د دې په الا الله باندې چې خیر دی دا کوئ خو الا الله سره منئ نو مشرکان مکه هغه په دې خبره باندې پوهېدل هغو په عربۍ باندې عبور حاصلو نو هغو څه وایي تبا لك یا محمد لهذا جماعتنا د ټولو نه اول هغه کس راپاڅېد چې سلو خانې د رسول الله په خوشخبرۍ کې د هغه په پیدایش باندې حلال کړي خپله وینځه ازاده کړې وه ابو لهب نو رب العالمین سورت لهب نازل کړه تبت یدا ابي لهب وتب نو محترمو لا اله الا الله دا غټ غټو د مشرکین مکه په دغه ټولو معبودانو باندې چې نشته دی هیڅ قسم ته هغه مشکل کوشا او دارنګې هیڅ یو معبود نشته دی الا الله یو الله دی هغو په دې خبره باندې بنیادی طور باندې پوهېده نن مسلمانان لاټري کې مسلمانان دي په مقصد د اسلام ایمان قرآن باندې خبر هم نه دي نو لهذا بیا دا دیو انتهایی ګستاخي شروع کړه او استهزاء شروع کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قریش په سخت مخالفت کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شروع شو نو په مختلفو طریقو باندې د رسول الله چپ کول غوښتل رسول الله ته چې کوم دی کسان ولېږل
چیرې که ته بادشاهي غواړې، که ته ښه جینۍ غواړې، که ته مال او دولت غواړې، دې ټولو ته موږ تیار یو، خو ته قلار شه د خپلې خبرې نه. ته مرتد کېږه مه، ته د خپل مذهب نه مه وړه، د پلار او د نیکه د دین نه مه وړه. بیا دارنګې چې ده ونه منله نو دوی چې کوم دی بیا وفد ولېږه په ابوطالب پسې چې ته دا خپل واره قلار که. بیا ابوطالب خپل واره ته وایي، نو واره ته دا خبره کوي چې که په یو لاس کې مې نور کېدي او په بل کې مې سپوږمۍ کېدي، خو زه د رب العالمین د طرفه مبعوث کړی شوی نبي ما، زه دنیاوي اغراض و مقاصد نه غواړم، تو لحاظه زه نشم قلارېدی چې تو تر څو په ما کې ساوي. ابوطالب ورته کلکه خبره وکړه چې زه ستا سره چې څو زما په وجود کې مسای ورواره زه به ستا سره شانه به شانه ولاړ یم کلکه. بیا به مسلمانانو تکالیف زیات شو، حبشې ته هجرت وکړه. د دې نه وروستو امیر حمزه عمر رضی الله تعالی عنهما دی ایمان راوړ، مسلمانانو کې لږ سا ژوندی شو، تقویت پکې راغی. د دې نه وروستو بیا چې کوم دی مسلمانانو باندې تکالیف نور هم زیات شو. د دې دا حسد بر دن بدن ډېرې د قریشو سوشل بایکاټ یې ورته وکړو. 3 کاله چې کوم دی په شعیب ابي طالب کې مسلمانان هغه محصور کړی شول، انتهایی د سختۍ په حالات کې دي دا 3 کاله تېر کړل. بیا دغه کومه معاهده چې توی شوې وه د قریشو په آپس کې، نو په دې شعیب ابي طالب کې د رسول الله په دې خاندان کې کافر هم د سره ملګري. خاندان دا ډېر بهترین او مضبوط کردار ادا کوي. نو په دې وخت کې د رسول الله په سر باندې کافر هم ولاړو. وروسته به بیا ذکر راځي کله چې د مدینې هجرت کېدي د عقبه ثاني په موقع باندې، د بیعت عقبه ثاني په موقع باندې عباس رضی الله عنه دا خبره کوي. عباس په هغه وخت کې په حالت کفر کې و، خو ګوره خبردار منګه رسول الله ګوره زیان لنه ورکو، منګه قتل لنه ورکو، منګه په د باندې ننګ کو، داسې نه چې ستاسو نه رسول الله ضایع شي، ایمان اعلان دی راوړی. نو محترمو دوی به ننګ کو، غیرت به کو، دا قوم به ودرېده، دا خاندان به ودرېد. نن خو بالکل ځان ځاني ده، نن خو نه رور شته، نه پلار شته، نه خپلوان شته، نن ټوله دنیا که سرمایدار جاګیردار نظام دی، هر سړی په ځان اخته دی. نو محترمو دا سوشل بایکاټ چې کله ختم شو، واپس چې کله بیا مسلمانان رالل مکې ته، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خوږ تره، دا ننګیالی تره ابو طالب دی وفات شو. او په دې پسې بیا وروستو خدیجة الکبرا رضی الله عنها هغه هم وفات شوه چې دې ته عام الحزن وایي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم طایف ته سفر وکړه. د طایف خلکو انتهایی ګستاخي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی. دا واقعات تاسو اورېدلي دي. بیا مختلفو قبایلو علاقو ته چې کوم دی دعوت و تبلیغ شروع کړ. ناسته نه وه بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. نو رسول الله ناسته نه وه، دې مستقل لګیاو. خاص کر د حج په موقع باندې نو د مدینې څخه کسان ناغلي د دغه عقبه غونډۍ په دې ځای باندې رسول الله دې ته دعوت ورکړه د دین، هغو په دې باندې لبیک ووي، واپس لاړل. نو بیا چې کله رالل په بله موقع باندې دغه عقبه نومې غونډۍ ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سره میلاو شو. دا 12 کسانو، دې ته وایي بیعت عقبه اوله. رسول الله د دې سره بیعت وکړه او دوی دا مطالبه وکړه چې زموږ سره یو کس چې هغه موږ ته د دین او د قرآن هغه تعلیم راکوي. نو رسول الله سره مصعب بن عمیر ولېږه، دوی لاړل مدینې ته. مصعب بن عمیر انتهایی په بهادرۍ، په جانفشانۍ سره او ډېر په همدردۍ سره د دین دعوت او تبلیغ شروع کړه. کامیابی انتهایی زر تر زره لاسته کېدې. ډېر زر چې کوم دی مسلمانانو تعداد ډېرېدو. په بل کال باندې د مدینې مسلمانانو، ځکه چې مسلمانان بیا ډېر دي، 72-74 کسان د مصعب بن عمیر سره دغه غونډۍ ته، دغه مکې ته د حج دپاره راولېږل چې د رسول الله سره به د دې چې کوم دی ملاقات وشي او دارنګې درخواست به ورته ورکړي چې زمونږ مدینې ته هجرت وکړه، زمونږ طرف ته راځه. نو دا 72-74 کسان رالل. په دغه عقبه نومې غونډۍ باندې بیعت عقبه ثاني وشو چې د دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت وکړه او دې خلکو درخواست ورکړه. عباس رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې موقع باندې دی، دو تم دغه کلکې خبرې وکړې چې ګورې خبردار د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کول، د بوتلل الته د ټولې دنیا چې کوم دی دشمني په سر اخیستل دي، ځان جنګونو ته نیول دي او د خپلو ځانونو نظرانه دا د اول نه چې کوم دی هغه پیش کول دي، سرونه به پیشندل غواړي. داسې نه ده موږ په رسول الله باندې ننګ کوو خو موږ یې بدیل نه ورکوو. تو لحاظه دغه مدینې والا خلکو مسلمانانو دی ووی چې موږ به پې خپل سرونه شیندو، خو په دې خبره باندې چې رسول الله هم زموږ نه بیا واپس را نه شي، موږ به بهر کیف شي، موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدلو نه ورکوو. نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نقشه ښودلې شوې وه چې ستا به هجرت کېږي او دارنګې دا خبره به کېږي. نو رسول الله هم دوی ته کلکه خبره وکړه چې زه به هېڅکله ستاسو نه بیا نه راځم، زه به ستاسو سره به زما مر نه او جینئ. بس دا وعده وعید د یو بل سره وشو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته حکم وکړ چې تاسو اوس مدینې طرف ته هجرت کوئ او د الله له طرفه حکم دی. نو لږ لږ مسلمانان په پټه پټه باندې مدینې طرف ته روان شول. نو دې خلکو دې قریش مکه
دی چې کله دا وکتل چې هلته خو د مسلمانانو اجتماع جوړیږي، مسلمانان ډیریږي، دا به یو مضبوط قوم جوړ شي، خلک به جوړ شي، جماعت بیا به په موږ باندې حمله ورکېږي، دا خطره ده. نو د دې خطرې دا چې کوم بنیادي کس دی د دې دا بانی دا محمد صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبه نو په دار الندوه کې دی اجلاس منعقد کو، پای کې مختلف قسم مشورې، خو ابو جهل پکې دا مشوره ورکړه چې دا به قتل شي، د ټولو قبایلو نه به دغه جنگجو نران ځوانان چې کوم دي دا به راوړاندې شي، په شریکه به قتل وشي، په شریکه به چې کوم دی بیا خونبها ادا کړی شي، او بنو هاشم بیا د ټولو نه هغه بدل نشي اخیستلی. تو لهذا په دې طریقه باندې به د دې خبرې هغه اختتام وکړی شي. خو بل طرف ته د رب العالمین ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین، دی خدا تدبیر سوچ کړی، خو د رب العالمین د طرفه په وحی په ذریعه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو چې ټولو کافرو کلکه مشوره کړې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ په ابوبکر پسې د غرمې په وخت کې چې ځان تیار کا او د هجرت حکم راغلی دی. الله اکبر، ابوبکر تیار دی، ابوبکر داسې یار دی چې هغه د مخکې نه 2 وخې څادرې دي، هغه تیار دی. او عبدالله ابن عریقی ته دا یو کس په اجرت باندې نیولی دی چې موږ به مدینې ته بوځې، دی کافر دی، خو دارنګې دی چې کوم دی دوی پې مطمئن دي چې دی جاسوسي او دی رنګې چې کوم دی غلا غلطي نشي کولی. نو محمد رسول الله د شپې راغې په خپل ځای باندې علي پرېښو، امانتونه یې ورته حواله کړه چې دا به سبا نومونه لیکلي چې دا به حواله کړي، بیا به راځې. په دغه حالاتو کې د خپلې امانتدارۍ هغه ثبوت ورکوي د امین او د صادق، او وروسته به دا بیا دا کافر قریش دی په خپله تسلیم کې چې موږ او ته دا القاب ورکړي، بیا موږ دته چې کوم دی د کذب، د افترا، د مجنون، د ساحر، مسحور وغیره دنیا لقبونه ورکړه، خو حقیقت کې هغه ولني چې کوم 2 موږ ورکړو نو حق و چې بیا به دی بې اختیاره چغې ووایي چې امین او صادق رسول الله دی. نه محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې راغی، ابوبکر ورسره شو، دی لاړل دغه په غار سور کې 3 ورځې ایثار، د غار سور نه وروسته چې کوم دی بیا دی ووتل لاړل مدینې ته، مسجد قبا کې ایثار، بیا چې کوم دی مدینې ته دی ور ننوتل. مدینې والا د دې تلک انتظار کو، هر سهار به راوته او د غرمې په ټایم کې به واپس له. په کوم وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر عبدالله ابن عریقی دی زی، نو په دغه وخت کې مدینې والا لا بدند دي چې یهودي ته هم پته ده هغه ولاړ دی. نو په دې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ولید نو چغې کړې، ای مدینې والو تاسو چې چا انتظار کو، تاسو چې چا انتظار کو، نو هغه راغی مدینې والا ټول انتهایی چې کوم دی د محبت په انداز کې او په یو جوش جذبې سره ټول نر په ښځه واړل وی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال ته راووتل او څه وی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. نو دی انتهایی خوشحاله شو، دا چې کوم دی اشعار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د استقبال په وړاندې باندې وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی انتهایی محبت ورکو. په هجرت اولنې کال له رسول الله مواخات مدینه د انصار او د مهاجرینو په منځ کې بایچاره قایم کړه. د دې نه سم دستي وروستو میثاق مدینه چې دا یو آیین دی، یو کانسټیټیوشن او دارنګې دا یو قرارداد دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی سیاسی سړی و، انتهایی مدبر مفکر، داسې تیز سیاسي بصیرت یې لره چې د ځمکې په سر باندې په تاریخ کې به داسې یو سیاسي بصیرت والا بلان شي چې دا چې کوم طریقه جوړه کړه، دا معاهده، دا میثاق مدینه، دا د ولیکه په دې کې هغه یهود د مدینې چې بنو قینقاع، بنو نذیر او بنو قریظه وغیره، اوس او خزرج وغیره نور قبایل هغه په دې کې راوستل، د هغو نه پې دستخطونه واخیستل، ځکه چې دا بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظه دا یهود د سرمایې په وجه باندې دي مسلط په دې مدینې والا باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هغه تسلط په داسې بهترین انداز سره د مسلمانانو د دغه عامو انسانانو ختم کړه. تو لہذا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه معاهدې څو شقونه چې هغه ډېر اهم دي، نور خو د 53 شقونه دي، خو بنیادی طور هغه دا اهم دي چې په مدینه باندې څوک د بار نه حمله کوي، ټول مدینې والا به د هغې چې کوم دی مدافعت کوي او د هغو مقابله به کوي. د مدینې اوسیدونکي دوی به د یو بل د مذهب د دین سره هیڅ قسم ته تعارض نه لري، هر چا ته به مذهبي ازادي. د مدینې په اوسیدونکو کې په 2 فریقو کې جګړه راله، 2 ډلو کې، نو حتمی فیصله او فصیل هغه به رسول الله چې کومه فیصله وکړه هغه به حتمی فیصله. د جنگ په مصارفو او فوایدو کې به ټول باشندگان مدینه هغه به یو شانی، چې څومره اخراجات راځي یا څومره فواید راځي بیا د جنگ نه، پای کې به دا ټول یو شانی. د یهودو چې کوم
کوم قبایلو سره دوستی ده یا سره معاهده ده نو بعینه مسلمانان به هم هغه خپل دوستان ګڼي او د هغو سره به د هغو معاهده وي. خو کوم چې د مسلمانانو سره دوستی ده او د مسلمانانو سره معاهده ده نو هغه به یهود هم خپل دوستان او د هغو سره به د هغو هم معاهده وي. او دارنګې قتل و غارت بنئ د مظلوم مدد کول دا به فرض وي. په مدینه کې بدن د خون وینه تویول دا به حرامي، بالکل د دې شي به اجازت نه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په د مدینې په مضافاتو باندې په خپله ګرځي چې دا خارجي نور قبایل هم په دې معاهده کې داخل شي په دې میثاق مدینه کې. نو تر یمبو پورې او داسې لرې لرې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله وګرځېدو. نو ډېر قبایلو خو په دې کې دستخط وکړه، خو ډېر قبایل چې نو هغو دا خبره ونه منله. نو هلته په قریشو کې دن بدن هغه حسد زیاتېږي او دلته کې د یهود دیو خو هم دننه په زړه کې اور اخیستی دی. خو یو غټه خبره چې هغه د اوس او د خزرج چې کوم جنګ شوی دا جنګ بعاص، په دې جنګ کې د اوس او د خزرج دوی د خپل بهادران هغه قتل کړي. نو دا یو غټه موقع ورغلی و عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ته دا خبره په سر کې کېدی چې دا ډېر زیرک او ډېر چالاک ډېر هوښیار سړی دله موقع نه پیدا واغست او د اوس او خزرج په دې کې خپل مقبولیت زیات کړه. دیو دله یو تاج رخ کړه، چیرې یو اجلاس به منعقد کو، یو جلسه په هغې کې به د تاج پوشي وکړی شي او دی به خپل حاکم د مدینې تسلیم کو، دی به د پوره مدینې حاکمي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوران کې مدینې ته داخل شو. نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین په ټولو امیدونو باندې اوبه واوښتې او هغې باندې اور ولګېد. نو ختم شو. نو دم دننه په زړه کې سم اور واغستو، خو په ظاهره باندې ده څه ونه وي. دا ډېر آرامي او ډېر هوښیار انسان و. نو محترمو دغه په ظاهره باندې څه ونه وي، د خپل عقل او د فکر نه د کار واغستو. خو پټ چې کوم دی دننه ډېر وتې ده د حسد او د دغې دشمنۍ په دې اور کې. هلته قریشو اور اخیستی، دلته عبدالله ابن ابی یهود د ځان سره کوي. هغو ده ته خط رالیږي یهودو ته او عبدالله ابن ابی ته چې تاسو زمونږ د اجازت نه بغیر زمونږ خلکو ته پناه ورکړې ده، خو لحاظه دوی سره وجنګېږئ، دوی وځغلوئ، د دې مدینې نه وشړئ، لرې کړئ. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د مدینې را خلک راجمع کړه، خاص کر دا یهود دوی ته دا خط بیان کړه او دا خبرې ته تلکې وکړې چې دا د هغو د طرفه اډر دی بصورت دیګر او چې موږ په مدینه باندې حمله کوو، ستاسو نارینه به وژنو، ستاسو بچي او ښځې به غلامان کوو. نو په دې ټایم کې رسول الله تعالی رب کریم وحی وکړه ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه عبدالله ابن ابی په هغه ځای باندې چپ پاتې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلکې او جګې خبرې وکړې دغه خلکو ته چې خبردار قریش والو تاسو سره دوکه کړې ده، قریشو سره دوکه کړې ده، په خپلو لاسو خپل بچیان او خپل ځوانان مه وژنئ. که تاسو زموږ سره ونښتئ والله العظیم تاسو به بیخکدي وکړی شي، ستاسو ځوانان به تاسو ووژنئ، یعنې زموږ په لاسو به قتل کړی شي. او که چېرې قریش حمله وکړي موږ ټول چې یو په شریکه باندې موږ به د هغو سخته مقابله وکړو او سوال هی نه پیدا کېږي چې هغوی به موږ باندې غالب شي. نو فبهت الذي كفر. نو دا عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین د حقا بکا او حیران او پریشان د غصې نه ډک او چپ پاتې شو او دا اجلاس د دې هغه ختم کړی شو. عزیزانو په 2 هجرۍ باندې د قریشو حسد زیات، دلته کې عبدالله ابن ابی کې اور وختې یهودیانو سره هم دي، پټ په پټه دی چې کوم دی ځان له یو پروګرام جوړی. نو قریش مکه د خط و کتابت دا خبره جاری ساتي د دې مدینې د منافقانو د یهودو سره. او بل طرف دا کروز بن جابر د مدینې په یو چراګاه باندې حمله وکړه چې د مسلمانانو اوښان یې بوتله او دوی به تعاقب وکړو خو وی نه رسو. او دارنګې مختلف قسم ته د جنګ تیاریان یې هغو شروع کړې وې. نو په دې وخت کې دا خبر په مدینه کې خور شو چې د مکی والو یو تجارتي قابله د شام نه د مدینې په اطرافو باندې روانه ده او په دغه وخت کې د روجې فرضیت هم شوی دی چې اولې ورځې د روجې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره مهاجر او انصار کړل، دوی راووتل 313 کسان د دغې قافلې د نیولو دپاره. دا الله رب کریم د دې سره هغه وعده هغه خبرې ان شاء الله الرحمن په سوره ال عمران، سوره توبه، سوره انفال، احزاب وغیره دې کې راځي ان شاء الله ډیټیل به په خپل ځای راځي. خو کله چې دې راله نو رب العالمین خو فیصله کړې وه لیقضي الله امرا کان مفعولا. دا فیصله د رب العالمین د طرفه وه چې لیحیی من حی عن بینة، چې څوک چې ژوند کوي چې هغه په دلیل سره ژوند وکړي، یعنې واضحه ژوند وکړي، د ژوند په شانې ژوند وکړي. چې څوک مړ کېږي نو چې هغه مړ شي واضحه په میدان باندې، داسې کل عام د هغو مرګ راشي. او د دې کفر
هغه تذلیل شي، هغه ختم کړی شي او ایمان اسلام هغه ژوندی کړی شي. نو الله رب کریم دغه منظور کړی وه، دا یې فیصله کړې وه. نو دوی چې کله رالل د بدر میدان ته راورسېدل، نو د ابو سفیان قابله هغه د یمبو په طرف باندې تیر وته، خو ابو جهل ته خبر ورکړی. نو ابو جهل دغه خبر په توګه باندې راغی، دوباره یې ورته خبر ورکړه چې موږ په خیریت سره رالو. خو ابو جهل د انتهایی په تکبر کې خیر واقعا نه بیانو. بیا دا خبر اوږدېږي، جنگ وشو، 14 پکې مسلمانان شهیدان شو، 70 کې لږ بګ دا قیدیان مسلمانانو واغسته، نور مال غنیمت واپس مدینې ته لاړل. نو په دریم کال د هجرت باندې عبدالله ابن ابی د خپلو ملګرو سره دی په ظاهره باندې ایمان راوړ، خو په پټه باندې په سخته دشمنۍ کې ولاړ دي. نو دی هم د دې یو چالو، خو الله رب کریم ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین، دی په خپل هیڅ یو چال کې هغه کامیاب نه دي. خو بل طرف ته د یهودو حسد انتهایی زیات وکړه چې په دې خبر شو چې د بدر میدان مسلمانانو فتح کړه. نو کعب بن اشرف یهودي د وی اوس د ژوند مزه هی نشته، د دې نه مرګ ښه دی اوس. او چا چې ورته دا خوشخبري ورکړه، نو په هغه دا خوشخبري نه وه، د هغه دپاره د غم خبرو. نو هغه ته چې کوم دی سپکې سپورې وې او وتښتېد، لاړ مکې ته. په مکه کې په هغه خلکو کې د انتقام جذبه راوچتوله په خپلو شعر و شاعرۍ سره. څه وخت پس بیا مدینې ته راغی. په مدینه کې حج و شروع کړه د مسلمانانو د ښځو نومونه به په عشقیه اشعارو کې چې کوم دی اخیستل، انتهایی توهین شروع کړو. نو محمد بن مسلمه چې دا د بني اوس نه دغه قبیلې نه دی، لاړ د رسول الله په اجازت باندې او د کعب بن اشرف په قصه یې غوڅه کړه، سر یې قلم کړه. بیا د ده په نقش قدم باندې یو بل کس سلام بن عقیقه، د ده نه یو دوه ګوتې تیزه، دی هم په دغه طریقه باندې د خزرج یو 8 کسانو د ده هم کار هغه تمام کړه او دی ختم کړه. نو په دغه وخت کې په دریم د هجرې باندې بني قینقاع کې یوه میله لګېدلې وه چې مختلف قسم ته تجارت په هغې کېدلو. نو د انصارو یوه زنانه چې هغې پی وړلي، نو هلته پې یو یهودي دکاندار د دې په عزت باندې لاس پورته کړ. نو یو مسلمان د دې مظلومې زنانه د مدد دپاره راغی، د یهودیانو هغه قتل کړه، په دې جنګ کې هغه قتل شو. دوی ټول راوچت شو، مسلمانان هم راوچت شول. خبر رسول الله ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو، د دې محاصره یې وکړه. دوی وی چې ول دا نو دوی جنګجو، دوی ټول مسلحو، 300 کسان، خو په دې کې هغه زرهپوش هم وو، دوی سره تورې وې، دوی سره اسونه، دوی باقاعده د جنګ تیاری کړې وه، دا تیار وو. یهود منافقین دي، د منافقینو نه زیات منافقین دي، انتهایی بزدله دي، دوی چرته د مسلمانانو دوستان نشي کېدلی. تو لہذا دا 200 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا راونیول. عبدالله ابن ابی چې په ظاهر ایمان نه وړی، بار بار پټه دوستي ور دي سره، نو دوی ته ژوندي خلاص کړه، بار بار اصرار یې کوو چې دوی پرېږده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پرېښودل او عباده ابن صامت ته یې حواله کړه، هغه وشړل هغه خیبره پورې، هلته بیا وروسته له بیخکدي کړله. نو اوس دلته کې دا یوه خبره په سر کې کېدی، نن خلک وایي دا سنت دی، دا چې کوم د یهودیانو سره دا مولیان میلاویږي، هلکه دا داسې سنت نه دي چې تاسو چې کوم بکواس غروئ. رسول الله په خپل عین کې هغو راوستي او بیا یې وروستو بیخکدي کړې ده. 200 د بنو قریظه د هغوی نه سرونه قلم کړلي، دا یې ځغلولي، خو هلته بیا ټکولي. نو محترمو په خبره باندې غور کوئ. نو هلته کې په دې سره په قریش مکه کې حسد دن بدن هغه ډېرېد، منافقینو کې هغه هم ورځ تر ورځ هغه حسد ډېرېد. دوی بیا یوه مشوره وکړه، دا خط و کتابت هم جاري دی چې دا عبدالله ابن ابی د ځان سره اوس ساتي. نو محترمو په دریمه هجرۍ کې جنگ احد چې هغه انتقام دپاره دغه قریشو د بدر د انتقام دپاره هغه جوش او جذبه لرل. یو طرف ته عبدالله ابن ابی دې ته چې کوم دی نو بار بار رامبرانګېخ کول به دې خبره چې تاسو جنګ وکئ د مسلمانانو سره. بل طرف ته هندا هغې هم ابو سفیان نه پرېښو، چېرې زما پلار او ورور او دا خاندان یې زما تباه کړلی. او دارنګې یهود هم نو دوی ټول په شریکه باندې په مدینه باندې حمله هغه کول فیصله وکړه. دوی را روان شول، رسول الله مجلس منعقد کړه د مشورې دپاره. نو عبدالله ابن ابی پکې هم دا مشوره ورکړه چې دنده دې پاتې شو، او د بوډاګانو هم رایې دا وه، خو ځوانانو دا رایې ورکړه چې نه بهر وځو د مدینې نه. په دې رایې باندې فیصله وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان بهر راویستل د احد میدان ته، دا غاړې نه کافر راله، جنګ وشو. مسلمانانو ابتداءً کافرو ته شکست ورکړه، خو په آخري لمحه کې جنگ برابر شه، بیا نه هغو وګټه نه دوی وګټه، لکه داسې د فتح یو اعلان ونه شه. خو البته هغو هار په دې ومنه چې دا خو برابري وشوه د هغو په نسبت باندې، خو څه وایي نه
مالی غنیمت وړ دی، نه ورسره څه قیدیان شته، هیڅ قسم ته نه، ځکه چې دا خو د جنګ د ګټلې خو هغه دغه علامات دي، دې سره هیڅ نه و. خو دوی دا خبره وکړه چې یاره جنګ به بیا په دغه بدر باندې کېږي، د بدر منې به چې بیا په راروان کال کې به دې موقع باندې به دې ورځ باندې به د بدر په مقام باندې جنګ کېږي. نو د دې نه دا مطلب شي چې دا جنګ دې ګټلی نه دی، مسلمانانو ګټلی. دا په څو خلکو کې غلط فهمي ده، دا غلطه ده. په 4م کال د هجرت باندې بنو نذیر معاهده ماته کړه او په جنگ آماده شول، 15 ورځې د هغو محاصره وشوه، بلا آخر جلا وطن کړی شو. په دغه وخت باندې په دې 4مه هجرۍ کې غزوه ذات الرقاع او بنو محارب وغیره د ثعلبه د دې سره هم جنگ وکړی شو. 400 صحابه او لښکر رسول الله بوتلو او د خو هغو بیا وتښتېدل، جنګ ونه شو. نو بیا په دغه را روان کال 4مه هجرۍ باندې کوم چې ابو سفیان دا کال موعد کړی چې په دې را روان کال باندې به په بدر په مقام باندې جنگ کوو، مقابله به کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته خو یاد او خپله خبره او تلکو به مسلمانان هم تلکو، خو کافر چې بیا قادسالي و په دغه وخت باندې دې سره مال او اسباب نو د جنګ دپاره، او مسلمانان خو په مال او اسباب یقین نه لري، په رب العالمین باندې یقین لري. نو هغو د جنگ خبره نه کوله. خو عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نه پرېښودل، بار بار یې ورته ویل. نو کسان یې ولېږل، خو د هغه نه هغه جواب راولېږه چې دوی ویروه چې هغو غټه تیاري کړې ده او داسې او داسې او تاسو نو چې دا جنګ ونه شي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک په ټیکه په هغه موقع باندې روان شه بدر ته، او هغه نه کافر 2000 کسان مسلح را روان دي، دغه نه 1500 صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیادت کې روان دي. محترم دي غزوې ته سوی بدر ثانی، بدر صغرا او بدر اخرى او بدر موعد وغیره. دغه نه دی را دغه نه دي. خو کله چې خبر شو چې را مسلمانان خو 1500 سرپروش خلک راغلي دي، نو من خو د 300 سره مقابله نه وکړې، دا به زموږ څخه حشر کېږي. اوس خو دوی مضبوط هم دي، په هغه وخت کې خو بې سر و بې سامانه، اوس خو خامخا نه لږ ډېر دي چې کوم دی مضبوط شي دي. خیر وتښتېده، دوی د ځان سره ستوان نه وړي چې وتښتېده. نو هغه ښځو ته پیغور ورکړو، وایي تاسو صرف الوا پکولو له تل وایي، ستوانو خوراکو له تل وایي. دوی بیا رالل، خو بیا د لارې نه واپس شول، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 ورځې په میدان بدر کې ایثار و. د دې کافرو په دې منافقت، د دې په دې چال باندې ډېر زیات الله رب کریم رسول الله ته فراست ورکړی، ډېر زیات د ټولې دنیا نه غټ فراست د رسول الله صلی الله علیه وسلم، انتهایی سیاسي بصیرت یې ته هم ورکړی. په 15مه هجرۍ باندې غزوه دمة الجندل، غزوه بنو مستلق، غزوه خندق وشوه. نو د جنگ خندق په موقع باندې بنو قریظه چې کوم د عهد شکني وکړه، او رسول الله د هغې د جنگ نه فورا وروستو د غزوه خندق واقعه ځان له تفصیلي اوږده واقعه ده، هره خبره هغه تفصیلي ده، اوږده ده. تو لهذا د جنگ خندق نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو قریظه محاصره وکړه، 200 کسان د دې هغه قتل کړه د عبدالله ابن سلام په مشوره باندې. نه محترمو بیا د دې وروسته جوهینیه قبیلې سره 300 کسانو د دې دغه بنو کلاب سره مقابله وشوه. په دې کې 50 اوښان او دارنګې 3000 بیزې هغه تېنه دې چې کوم دی مال غنیمت هغه راوستو. په 4مه هجرۍ باندې غزوه دمة الجندل نه په واپسۍ باندې عیینه ابن حسن د رسول الله په اجازت باندې په مدینه کې 1 کال اوښان وسرول، چې ښه برابر شو، ښه خوشحاله شو. نو د دغه بنو غفار هغه کم کس چې اوښانو والو هغه یې مړ کړه، د دا اوښان یې د ځان سره بوتله. نو مسلمانانو ورپسې تعاقب وکړه، نو هغه ته هم کومک راغی. دا دومره ذلیل دی دا کافر چې د مخکې نه خبر ورکړی، نو د چېرې زموږ به دا طریقې کار کوو. نو کافر راله، مقابله وشوه، یو کس پکې شهید شو، خو بالاخر مسلمانان کامیاب شو، د هغو نه نور اوښان هم هغه راوستل. په دغه موقع باندې دا قبیله عرینا او عقل چې کوم دي، دی مدینې ته رالل، په ظاهره مسلمانان شول، خو خېټې وپړسېدې، بیماران شو. رسول الله ته دغه د احد د شمال طرف ته ولېږل چې تاسو دغه پی د اوښانو وڅکئ، تاسو به ښه شئ. دوی چې رالل هلته کې پاتې شو، د اوښانو دا پی یې څکل او دوی ښه شول. یها تک چې کله ښه شو، نو دغه کس شهید کا، بیا یې له مسله وکړه، خسخسې کا، بیا یې ځوړن کا، اوښان یې بوتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو د دې تعاقب وکړه او هغه کسان یې راوستل، هغه یې ژوندي راوستل مدینې ته، بیا یې قتل کړل او هغه خپل اوښان هغې ته واپس کړل. نو محترمو اوس د ټولو نه یوه اهمه خبره چې هغه د صلح حدیبیه په نوم باندې مشهوره ده. نو محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوب ولید په سوره فتح آیت نمبر 27 کې د هغې ذکر انشاءالله را روان دی. نو چیرې موږ بیت الله ته داخل شو، چابي هم حاصله کړه، طواف هم وکړه، عمره هم وکړه، چا سرونه قینچي کړه، چا سرونه وخرل. صحابه ته چې کله دا خوب بیان کړه، صحابه خوشحاله شو چې زموږ داخله بیت الله ته هغه یقیني شوه. رسول الله عام اعلان وکړه چې څوک ځي عمرې ته هغه تیار شئ. 1400 کسان
د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه روان شول. کله چې د حدیبیه مقام ته ورسېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو قاصد ولېږه د خبردارۍ دپاره. خو کله چې دغه خو په دې منځ کې بیا ډېرې خبرې دي، خبره اوږدېږي. خو په اخره کې عثمان بن عفان هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېږه ابو سفیان ته دا پیغام چې موږ عمرې له راغلي یو، زموږ سره اوښان دي او یا د قربانۍ موږ په احرام کې یو، موږ صرف عمرې په نیت راغلي یو، جنګ له نه یو راغلي. نو ابو سفیان ورته وي ته خیر دی طواف وکړه. عثمان بن عفان وایي زه بغیر د رسول الله نه طواف نه کوم. دیو هغه ایثار کړه. دلته افواه خوره شوه چې عثمان بن عفان شهید کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو نه بیعت واغست کله چې دی د هغه ونې د لاندې و اذ یبایعونک تحت الشجره، د دې انشاءالله ذکر را روان دی. نو رسول الله بیعت واغست د صحابو نه چې تر هغې به موږ د دې ځای نه نه ځو تر څو چې موږ د عثمان بن عفان بدل نه اخیستې. په دې دوران کې عثمان بن عفان هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیعت واغسته. لکه رب کریم فرمای لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. نو محترمو دې ته بیعت رضوان وایي. نو بیا مکې والو یو بل خپل قاصد راولېږه سهیل ابن عمر چې دې څنګه رسول الله ولید. نو رسول الله وفرمایل چې معامله سهل شوه، اسانه شوه. نو ده بیا څو شرایط ورکړل د معاهدې چیرې په دې موقع باندې به جنګ نه کېږي، مسلمانان به سږ کال چې کوم دی بغیر د عمرې کولو نه ځي، آینده سال به راځي خو بغیر مسلح به راځي، او تورې به وي خو په تیکو کې بدن دی، او 3 ورځې به په مکه کې تیری، او د دې معاهدې به چې کوم دی 10 کاله هغه میعادي، او 3 ورځې پس به دی بیا واپس ځي. په دې معاهده کې دا مو شوه چې هر قبیلې ته به اختیاري چې هغه د کمې ډلې سره ځان شریکي او د هغو حلیف جوړېږي او د بلې حلیف جوړېږي. نو په دې وخت کې بیا د مسلمانانو سره بنو خزاعه شو او د کافرو سره بنو بکر. دا د مخکې هم داسې را روانه وه خو یو تجدید یو قسم ته وشه. په دې کې یو بنیادي شرط هغه دا هم و چې د مکې نه که یو کس مدینې ته لاړ نو به واپس کولی شي چې مسلمانو، او که د مدینې نه یو کس مکې ته راغی ابه نشي واپس کولی. دا یو شق شو، دا یوه خبره په مسلمانانو ډېره ګرانه وګرځېده. خو په دغه وخت کې چې سهیل ابن عمر دا خبره لیکله، دا معاهده کېدله، عین په دې وخت باندې ابو جندل چې د زوی دی هغه موجود دی، په زنځیرونو کې جکړاو دی، هغه انتهایي تړپیاویږي چې یا الله څه لار جوړه کړي ما له دې ځای نه وباسي. خو هلته معاهده خو دا ولیکلې شوه. نو سهیل ابن عمر دا خپل زوی په وهلو ټکولو د ځان سره مکې ته روان کړو. مسلمانانو دا خبره ډېره زیاته ګرانه وه. دی ځان مغلوب ووینو، دی مختلف چیماګویي هغه هم شروع شوه، لکه په فطرت انساني کې دا خبره شته که نه. نو لکه رستو الله رب کریم بیا فرمای انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. په دې به انشاءالله بیا خبره کېږي. دا د ګناه د رسول الله خبره نه چې دا واړه واړه ګناهونه او حسنات الابرار سیئات المقربین دا بیا ځان ولو دا قیسې جوړوئ. دا هغه الزامات دي چې ټولو کافرو مجنون ساحر او دارنګې شاعر وغیره دا قیسې کولې، او د خپلو خلکو کې هم چیماګویي شروع شوه چې دا خو موږ مغلوب شو، دا خو موږ خپل مغلوبیت تسلیم کړه. نو الله رب کریم هغه الزامونه ټول رسول الله د هغې حفاظت یې کو. نو محترمو لږ وخت پس چې په دغه معاهده کې دا کم شرط په دې مسلمانانو باندې زیات ګران و، نو داسې وشو چې ابو بصیر د مسلمان شه مدینې ته راغی. مکې والا پسې 2 کسان راولېږل چې ابو بصیر دې واپس کړی شي. رسول الله د معاهدې تحت هغه واپس کړه. په لاره کې ابو بصیر الله رب کریم د په سر کې واچوله. نو د دې 2 کسانو کې یو ته څه وایي ستا را توره خو ډېره مزیداره لګي، دا خو ډېره ښکلې توره ده، صفتونه یې شروع کړه. هغه د تیږې نه راوویسته، د وې ته ماله لاس کې راکړه چې لاس کې یې ورکړه، بس سمدټکه یې د هغه نه سر قلم کړه، دا بل وتښتېد. نو دې مخکې ابو بصیر پسې چې واپس مدینې ته ور داخل شو، د ابو بصیر توره د وینو سره ده. هغه وایي زما ملګری مړ که ما وژني یا رسول الله بچ مې کا. رسول الله ابو بصیر ته وایي ابو بصیره ته د جنګ چې کوم دی اور تازه کوي، ته جنګ له چې کوم دی پوکې ورکوي. ابو بصیر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ای د الله رسوله تا د وعدې پاسداري کړله، زه دې له ورکړم، زه الله را خلاص کړم. بیا نو اوس تو لحاظه زبر دې نه لاړ شم دلال مقام عمیس ته ساحل سمندر ته. هلته ابو جندل خبر شو، هغه هم راغی د ابو بصیر سره میلاو شو. او دلته کې چې څوک به مسلمانېده په مکه کې ابه سیده ځان ابو بصیر ته رسو ساحل سمندر عمیس مقام ته. دلته یو جماعت جوړ شو چې د مکې دغه تجارتي قافلې لوټلې شروع کړه، په هغو باندې قبضې شروع کړې. نو هغه د انتهایي تنګ رالل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راولېږه چېرې دا شرط موږ ختمول غواړو، ته دا خپل خلک مدینې ته راوغواړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بصیر ته خط ولېږه، خبر یې ورته ورکړه چې ابو بصیر خپل ملګري ټول سره ځان سره هغه راوله مدینې ته راشئ. خو ابو بصیر په سترګو باندې نابینا شوی او انتهایي بیمارو. نو هغه دا خبره ابو جندل ته وکړه چېرې ته د رسول الله په دې حکم باندې عمل وکړه. ابو بصیر وفات شو او دوی رالل مدینې ته.
محترمو 7 هجری شروع شوه چې په دې کې فتح د خیبر شوې ده چې 1500 صحابه او لښکر رسول الله بوتلی دی او د دغه بنو قینقاع بنو نذیر چې کوم خیبر ته تللي دي د خیبر یهود هم د ځان سره کړه په مدینه باندې د حملې کولو اراده کړې وه ډېر غټ په بدماشۍ باندې تو لهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو بېخکدي وکړه نو محترمو د دغه جنگ خیبر نه په واپسۍ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اندرونی د عربو دغه حاکمانو ته هم خطوط هغه جاری کړل او نور د دنیا بادشاهانو ته خطونه چې کوم دی لیږل هغه شروع کړل نو په 7 هجري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اعلان وکړ چې په صلح حدیبیه کې کوم کسانو هغه دي ځان تیار کړي د عمرې دپاره نو د هغې نه زیات کسان هغه تیار شو 2000 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی لاړل مکې ته د بیت الله طواف یې وکړه عمره یې وکړه او 3 ورځې هلته تېرې کړې واپس شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې د میمونه رضی الله عنها سره واده هم وکړ نو محترمو په دغه کال باندې عمرو بن العاص خالد بن ولید عثمان بن ابي طلحه دا مضبوط سرداران د مکې چې دي مدینې ته رالل او مسلمانان شول په 8 هجري باندې حارث بن عمیر د رسول الله خط روان کړو چې وړي په لاره کې شرجیل بن عمر غسانی چې د قیصر روم د طرفه حاکم مقرر د دې قتل کو د دې په خبر سره په مسلمانانو کې انتهایی غصه او غم زیات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لښکر تیار کو د 3000 کسانو د هغې سپهسالار مقرر کو زید بن حارث او دا یې وفرمیل که زید بن حارث شهید شو نو جعفر ابن ابي طالب دې به چې کوم دی د لښکر سپهسالار شي او که ابو جعفر دې شهید شو نو عبدالله ابن رواحه دې به چې کوم دی بیا امیر لشکر شي دې به سپهسالار مقرر کړی شي که دې شهید شو نو بیا به لښکر په خپله مشوره باندې هغه چې کوم دا ځان له یو کس وټاکي نو اوږده قصه ده خو د دې د 1 لاک خلکو سره مقابله وشوه خطلکه مقابله وشوه زید بن حارث شهید شو جعفر طیار شهید شو عبدالله بن رواحه شهید شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ کمان سنبال کا دې چې کوم دی سپهسالار مقرر کړی شو د په سپهسالارۍ کې دغه 1 لاک فوج ته رب العالمین شکست پاش ورکو په واپسۍ کې دی مال غنیمت هم راوړو او رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید ته سیف الله لقب ورکو او جعفر ته طیار لقب ورکو چې هغه الوزي دغه لاسونه کټ شو ته لهذا الله رب کریم د وحی په ذریعه سره رسول الله ته ووی چې هغه ته موږ لاسونه ورکړي دي مخکې ذکر شو چې بنو بکر دا د قریشو حلیفو د هغو سره په ملګرتیا کې بنو بکر عهد شکني وکړه دوی په بنو خزاعه باندې چړایي وکړه د خوب په وخت کې چې بنو خزاعه اوده دي خو دوی پې چړایي وکړه او د هغو قتل عام شروع کړه قریشو باقاعده کومک ورکړه اسلحه یې ورکړه خو یوازې اسلحه نه صفوان بن امیه او عکرمه بن ابو جهل او دارنګې سهیل بن عمر دوی پکې باقاعده په جنگ کې شریک شو د هغو سره نو د بنو خزاعه څه کسان بیت الله کې پناه واغسته دي دنده په بیت الله کې هغه قتل کړه دا خبر رسول الله ته راغی یو روایت کې دا هم راځي چې هغه وخت کې چې هغو کومه چغه وواله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې واورېده او لبیک لبیک یې ووې هغو ته تسلي ورکړه او هغو هلته هم دا اواز واورېد وی چې لبیک رسول الله وی خو خبر راغی دغه وفد یې راولېږه په رسول الله پسې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان تیار کړه 10,000 لښکر په مکه مکرمه باندې ور روان کړه په فاتحانه انداز باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو او مکې طرف ته او په مکه کې داخل شو لکه الله رب کریم فرمای انا فتحنا لك فتحا مبینا دغه صلح حدیبیه دغه خو د فتح هغه بنیادو دغه فتح مبین و دا موږ ته درکړې ده د فتحه رسول الله صلی الله علیه وسلم د 10,000 کسانو سره هغه مکې ته داخل شو فاتحانه انداز باندې خو هیڅ قسم ته تکبر نشته او دا احکامات جاری کړه چې څوک د خپل کور ور بند کی هغه په امن کې دی څوک چې غیر مسلح دی هغه په امن کې دی څوک چې بیت الله کې داخل شا په امن کې دی څوک چې د ابو سفیان په کور کې داخل شا په امن کې دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په سوارۍ سره طواف د بیت الله نه وکړه بیا یې دا خلک ټول راجمع ټول حکا بکا ولاړ دي انتهایی شرمنده ولاړ دي د مکې دا مشرکین د رسول الله مخې ته چې زمونږ سره به نن څه حل کوي ځکه موږ خو کسر نه دی پرېښی د مسلمانانو په دشمنۍ کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زبردسته خطبه وویله یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیا مختلف قسم خبرې وکړې بیا قریش مخاطب کړل ای قریشو تاسو خبر یې زه نن ستاسو سره څه سلوک کول غواړم دی وی چې ته زمونږ سئ انت اخو کریم وابن اخو کریم ای ته خو زمونږ د عزتدار او د
شریف رور زوی او ته پخپل هم زمونږ شریف رورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء تاسو هیڅ قسم د الزام نشته بس تاسو آزاد یې داسې عظیم سپهسالار داسې عظیم سیاستدان چې د ځمکې په سر باندې تاریخ کې نه راتلی شي نه راغلی دی محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول هغه دشمنان هغه خپل معاف کړل بیا د دې نه وروسته محترمو جنګ حنین وشو بیا د دې نه وروسته محاصره د طایف وشوه او محترمو 9 هجري شروع شو بیا نو محترمو بیا د جنگ موتا د بدل د اغستلو دپاره د جنگ تبوک دا غزوه چې کوم دا وشوه ځکه چې دغه غساني بادشاه د دغه هرقل نه چې کوم د امداد غوښت 40,000 پوځ خو له هغه ورکړه او دارنګې دې په خپل هم ډېر غټ پوځ و محترمو د رجب په میاشت کې په 9 هجري باندې مسلمانانو 10,000 خلک دا روان کړه کله چې د تبوک مقام ته ورسېدل نو دغه هرقل بادشاه ده ته پته وه چې یاره رسول الله دا په حق سچ پیغمبر دی د مقابله نه کېږي تو لحاظ هغه وتښتېد د هغه په تښتېدو باندې نورو کې هم افراتفري پیدا شوه دارنګې د عیسایان دا غساني بادشاه دا لښکرې دا یو خوا بل خوا تتر بتر شول وتښتېدل او مسلمانان چې کوم دی واپس شول نو په دغه کال باندې طایف والا رالل هغو ایمان راوړ او مختلف قبایل د مدینې ته به راتلل او په اسلام کې هغه داخلېدل شروع شو نو په دغه کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر حج ابوبکر مقرر کړ ځکه چې خلک راته اسلام کې داخلېدل رسول الله چېرته تللی نه شو بیا ابوبکر صدیق 300 کسان هغه د ځان سره د بیت الله حج له بوتلل نو محترمو دغه وخت نه چې دا وفود شروع شول مختلف قسم ته وفود به راتلل او دی به په اسلام کې داخلېدل نو دا 10 هجري کې دا خبر هم جاري وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذوالقعده په میاشت کې روان شو چې په 4 ذوالحجه باندې مکې ته ورسېد د حج دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه دي مناسک حج ورته وښودل او دارنګې خطبه حجة الوداع چې ورته وایي خطبه وداع په دغه د عرفات په میدان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مضبوطه خطبه هغه بیان کړه چې انسانانو نن ورځ دا میاشت چې څنګه حرام دي داسې په تاسو باندې د یو بل مال جان هغه حرام دي انسانانو د امانتونو حفاظت کوئ ظلم مه کوئ سود هغه حرام دی او دارنګې په تاسو کې 2 شیزونه پرېږدم یو کتاب الله بل زما سنت په کومه طریقه چې ما اسټبلش کړی دی د الله دا قانون دا نظام دا کتاب الله په دې باندې عمل پیرا اوسئ او په دغه مقام باندې دا آیت نازل شو چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا نو په 11 هجري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیمار شو دا بیماری د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږده شوه او دا خبر په دې نورو کافرو کې خور شو بار په دنیا کې نو یو نوی فتنې هغه سر راوچت کو په نوي شکل کې لکه مسلمه کذاب طلیحه خویلد اسود عنسی دارنګې سجا بنت حارس دا ښځه وه دې د نبوت دعوې وکړې چیرې څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه کامیاب شو نو داسې به موږ هم کامیاب شو دا خو یو اسانه لار ده لکه تو لحاظه د دې ټولو سرکوبي وشوله دا ټول چې کوم دی کرس کړی شو دا یو پکې وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته خو بیا که تاسو وګورئ زموږ په دور کې دا قادیاني کافر د ده دپاره خو د عیسی علیه السلام چې هغه دا انکار وکړو چېرې عیسی هغه وفات دی هغه نه راځي دوی دا بنیاد وګرځاو حالن کې څه به ووایو بس او خبره اوږده شوه هواسې موږدېږي دا به په خپل ځای بیا چیړو خو نو دی بیا ژوندی پاتې شو د بیا ښه د عیش و عشرت ژوند وکړو د دې نه مخکې چېرته یو کافر هغه چې نبوت دعوه کړې ده هغه د میاشتې نه زیات ټیم نه دی تېر کړی بس کرش کړی دی خو د مسلمانانو چې دنیا ملکونه دي دنیا په کروڑونو مسلمانان دي قادیاني پکې ځان له ښه په بدماشۍ سره خپل ژوند هغه تېر کړه په خپل مرګ من شو نو د سفر په میاشت 26 تاریخ د بیمارۍ په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ د تیاری حکم وکړو نو محترمو د دې بیمارۍ په دې دوران کې دا خبر راغی چې رومیان عیسایان د عربو د مشرکان منافقین دې ټول په شریکه باندې په مدینه د چړای هغه چې کوم دی پروګرام جوړ کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مضبوط لښکر هغه تیار کړ د تیاری حکم یې وکړ چې تاسو تیار شئ اسامه ابن زید بن حارث دله چې کوم دی جنډه په لاس کې په خپل لاس باندې ورکړه چې ګورئ خبردار تاسو به وځئ او تاسو به ځان هلته رسوئ نو خیر څه لږ ډېرې خبرې هغه په دې ځای کې هم دي ډېرې اهمې دي خو خبره انتهایي اوږده شوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بیماری طول ونیو او دا بیماری زیاته شوه او په 12 ربیع الاول 11 هجري باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دار فانی نه هغه رخصت شو وفات شو وما علینا الا البلاغ